السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو کتونکو په دې سوشل میډیا باندې یو نام نهاد مولا پیر مجرد په نوم باندې مشهور دی. هغه نن سبا راځي په دې ټیک ټاک باندې د جنکو سره په لایو او بیا د هغوی نه داسې ډیمانډونه کوي چې ته مخ ښکاره کړه او ته زما خوښه یې او ته داسې نازیبه الفاظو سره استعمالوي او دغه رنګې په ټیک ټاک باندې ځان سره ګانې بجانې کوي او دا هم وایي چې په زړه کې داسې عیب نه وي نو جنکو سره خبرې هم کولی شي، په هغوی سره په لایو هم راتلی شي، یو جواز ورله ثابتوي. او دغه رنګې دا خبره هم کوي چې عمران خان د څو پورې نه راوتی نو موږ به میوزیک کوو او ګانې بجانې به موږ او د ځان سره دا به موږ اورو. درېیمه خبره دا چې د دې د وجې نه ګیرې دا پټکی دی په سنتو باندې برابر دی نو د دې سنتو دا توهین کوي، د دې سنتو مذاق وړاوی، د دې په وجه باندې د نور علماو نه د عوامو نفرت پیدا کېږي، د سنتو نه نفرت پیدا کېږي. نو لهذا که یو غیرتي نوجوان په دې تیمرګره کې یا آس پاس په یو علاقه کې راپاسي او د دې پیر مجرد نه ګیره هم پاکه وخورئ، برېت هم ترې لرې کړي او دغه رنګې دا سړي هم ترې لرې کړي، وریځې هم ترې لرې کړي او دا داسې ښکاره شي لکه چې دا د یو څو کالو د کینسر مرض واری. نو هغه سړي ته به زما د طرف نه 1 لاک روپۍ انعام دی، پاکستاني 1 لاک روپۍ انعام دی. خو دا 1 لاک روپۍ انعام به په دې شرط باندې چې د ده نه به ویډیو کوي، ځکه که یو سړی اوس دا راپاسي چې یاره د ده نه ما ګیره مې هم ترې لر کړل او برېت مې هم ترې لر کړل او ثبوت یې نه وي، البته که ما ته ځان له ویډیو نه رالیږي په سوشل میډیا باندې دې خوره کړي چې خلکو ته پته ولګي چې او دا هغه پیر مجرد و چې ده به دا ګستاخۍ کولې، د سنتو توهین به یې کوو، د شاعرو توهین به یې کوو، لهذا درې زموږ دا عمل وکړو. نو هغه دپاره زما 1 لاک روپۍ انعام دی، انشاءالله هغې ته بیا 1 لاک روپۍ زه به خپله باندې ورکوم.